أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اول خدا ډیسایډ کړئ دا په کومه ته دي سو پورې وای ما ته بیا خطره لګی چې لیټ شو 45 په کلاس کې 45 منټ کلاس کې کنه هغه نه زیات نه پکار ٹھیک شو کنه جی کو کم ار سوره شو جزاک الله. تاسو په پته دا میاشت چې دا کنه دا ربیع الاول دی ته وی ډومبای خور دې په باره کې په خوا مونږ وی چې دا 12 وفات ته او پښتو کې مونږ دې ته بارفات وي بیا مونږ اردو زده کړه نو هغې ته بیا عید میلاد النبی وي نو بیا چې کوم خلقو دا تحقیق وکړو نو وی چېرې نبی علیه السلام پیدا شوی په دې ورځ په دې میاشت کې دا یقیني ده او په دې میاشت کې وفات شوی هسې دا یو دلچسپه خبره ده چې په 12 تاریخ د هغه وفات یقیني دی او پیدایش چې دی نو دا یا په 8 دی یا په 9 دی نو دا موږ سوره جلوسونه چې د عید میلاد النبي وکاږو که نه نو دا موږ د مرګ په ورځ وکاږو چې یو سړی مړی ته په اختر مناوی هیله به خندا ورځي چېرې دا څه عجیبه خلق دی که ستا نیکه په کومه ورځ مړ دی په هغه ورځ ته په دې ورځ پیدا شوی نو هسې د علم دومره کمی دی نو تاسو شاید چې لیدلي په دغه باندې وایي چې په دې پنجاب کې شنو پټکو والا و هغې کیک کټ کاو عید میلاد النبي هغې نه پس بیا ټولو سره د پټکو ډانس کاو چې نن زموږ اختر دی. دې وجې نه قرآن ویلي هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون پوه ناپوه برابر نه وي. موږ دلته دې له ناست یو چې موږ لږ پوه شو پوه ناپوه برابر نه وي. دا د پوهې سورس چې دی که نه هغه قرآن دی. دی په د اعلان کې وي چې موږ درس قرآن کوو د قرآن ایکسپلینیشن تشریح چې کړی رسول الله کړی ده ایته حدیث وایي پریکټیکل چې هغه کم ډیمانسټریشن کړی دی کم کار یې کړی ته سیرت وایي. سیرت کې اخلاق او کردار دي چې څنګه یې کړي په حدیثو کې اقوال دي د خولې نه چې کومه خبره ختلې یا یو بل چا خبره کړې او چې ټیک وایي نو په حدیث او په سیرت کې دا فرق دی. عجیبه خبره ده الله تعالی موږ ته ویلي دی موږ تاسو ټول چې دلته ناست یو که نه نو تاسو داسې وګڼئ چې موږ ته ویلي لقد کان لکم په ځان یې راواړوه په تحقیق سره دی ستاسو دپاره. علامه اقبال وایي ما قرآن کتو نه پلار مې راته وایي چې بچی څه ګورې د هغه د پلار نه نور محمد نوم و ډېر ښکلی سړی و ډېر نیک سړی و. علامه اقبال وایي چې ما ورته چې قرآن ګورم نو هغه ما ته چې قرآن بالو فایده درکوي چې کله ستا په ذهن کې دی چې یہ مجھ پر نازل ہو رہی ہے نو که زه کوم ټکی وایم نه تاسو یې په ځان راړوئ زه به یې په ځان راړم نو بیا به هغه مزه کوي. نو لقد کان لکم بامپوخوالو ته وایي لقد کان لکم تورسکوالو ته وایي تاسو دپاره فی رسول الله د الله په رسول کې دی اسوة حسنة ښایسته نمونه. موږ وایو خو چاته به وایي چاته نه وایي تا ته وایي نو دې ته وایي اسوه حسنه. ولې لمن کان یرجو الله چې څوک دا شرط پوره کوي چې د خدای په امید وي چې خدای له به زموږ ټولو دا شرط خو پوره کوو که نه ټولو سره غم دی که نه اوس د ماته چې لږې ورځې پاتې دي او لږ ژوند دی موږ ټول دا وایو که نه نو لمن کان یرجو الله والا شرط مون پوره کوو. بل والیوم الاخره چا سره ته چې دا غم چې قیامت پر راځي نو زموږ سره ټولو سره دا غم دی چې قیامت پر راځي. بل دریم شرط وذکر الله کثیرا چې کوم خلق د خدای ذکر کوي نو د خدای د ذکر غټ ذکر څه دی مونځ دی مونځ مونږ وکړو نو دا 3 شرطونه چې څوک پوره کوي که نه نو هغه دپاره د الله په رسول کې اسوه ده
یعنې نمونه ده چې خپل کارونه چې کې نو په هغې طریقه به یې وکړې. تبلیغیان آسان غونته ټکې وایي د رسول الله په طریقو کې کامیابي ده او د غیر په طریقو کې ناکامي ده. موږ پې پوهېږو نه چې دې څه مطلب دی. دې مطلب چې ته څه کوې لکه سار چې ته پاسې سار راواړوه نو موږ 3 تنه ګروپ یو موږ سکول ته ځو مدرسو ته یا سکول ته سبق وایو یا پڑھاؤ یا لولو یا دوسرے کو پڑھاتے ہیں یا خود پڑھتے ہیں. او بعضې کسان موږ چوک ته ځو زموږ هلته کې دوکانونه دي نو موږ بازار ته ځو او دا موږ کور ته ځو زموږ کورونه دي. دا 3 خبرې په موږ ټولو کې شریکې دي. څوک په موږ کې سیاست کوي نو یاره بلدیاتي الیکشن نه روان دی، څوک وایي قومي الیکشن نه روان دی. دا 4 خبرې زموږ دي نه. په دې کې زموږ دپاره څه نمونه ده؟ په دې 4 واړو خبرو کې ټول نه غټ بدنام چې دی هغه سیاست دی. چې سیاست څه ته وایي؟ مړه وایي خود غرضۍ ته وایي، دوکې ته وایي، واده خلافۍ ته وایي چې ستا سره له وضو کې بیا نه پوره کوي، دوکه تاله در کوي. دې وجه نه په خپلو جوماتونو کې لیکلي یہاں سیاسی گفتگو کرنا ممنوع ہے. دا شی موږ څنګه چې موږ عید میلاد النبي دا مثال ما تاسو درکو په ټول پاکستان کې عید میلاد النبي په 12 تاریخ مناویږي او دا خبره کنفرم ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په 12 تاریخ وفات شوی، پیدایش شکی دی. نو خلق دی خو یې لګیا دی نو د مرګ په ورځ باندې تا اختر مناوی. نو داسې دا خبره ده چې دا سیاست واقعي دومره بدنام دی لکه دا تا چې بدنام کړی. جومات وایي جومات کې مونځ ولې کېږي؟ ځکه جومات د خدای کوري. نو چې تاله دا اختیار چا درکړی چې په دې کې به ته خبرې کوې ته پکې نه کوې، دا خو بیا ستا کور شو. لکه په دې کې مونږ وایو که نه اس مسجد میں سیاسی تقریر کرنا منع ہے، یہاں پر کوئی فریاد بم څوک نه کوي. که یو سړی د لوږې مري نوم به راځي موږ په دې جوماتونو کې غټ غټ لیکلی به موږ فخر کوو. که خدای رانه سبا تپوس وکړي چې دا زما کور و که ستا و، موږ به له څه جواب ورکوو؟ چې دا لکه زما کور دی په هغې کې ته واک نشي لرلی چې د خدای په کور کې ما تا ولې واک لرو. هسې د سیاست خبره لږه کوو. سیاست چې دی که نه سیاست د عربی لفظ دی. نو چې ما تا څومره بدنام کړی دوره رسول الله د هغې صفت کړی. دې حدیث ته چې ته وګورې که نه نو وایي چې انبیا چې وو که نه دا د پخوا چې کم خلق و نو د هغې سیاست په پیغمبرانو کاو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مخکې نه چې کم خلق تیر شوی دی توسوسون انبیا هم ګوره دا د رسول الله الفاظ دي. کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء. د بني اسرائیلو ټول سیاست به پیغمبرانو کاو. نو چې دا دومره خراب شوی پیغمبرانو به ولې کاو؟ وایي دا ته چې څه ته سیاست وایي دا سیاست نه دی. سیاست د عربی لفظ دی. سیاست دې ته وایي چې ورانه روغی. کم شی چې وران شي ای بیا ټیک کوي دې ته سیاست وایي. د سیاست معنی کوي. وایي دا په عربی کې ردې معنی ده چې سیاست دې ته وایي چې ته به کم شی چې تباه کېږي او ورانېږي هغه ته ټیک کې دې ته سیاست وایي. نو کله چې ته دې ته سیاست وایي الفاظ د هغې عربی دا دي القیام علی الشیء بما یصلحه. کم شی چې ټیک کول غواړي او وران شوی اته یې ټیک کې دې ته سیاست وایي. دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې بني اسرائیلو کې دا وه چې هر پیغمبرانو به سیاست کوو. ټیک شو. اوس چې پیغمبران سیاست کوي نو بني اسرائیل لږ غونته کې دا خبره د کو زمونږ تاسو ته پته ده چې موږ څومره عمر دی د امتو 1400 ته ځو عمر پسې تاسو 1441 یا 1440 دی. زمونږ عمر چې دی د دې امتو 1400 کاله دی. بني اسرائیلو 2000 کاله عمر تیر کړی. نو څو ورته پاتې دي؟ موږ ته څو پاتې دي چې د هغو برابر شو؟ 560 لکه چې موږ څه کم 600 کاله موږ ته پاتې دي د هغو برابر به شو. د دې نه مخکې په دنیا کې بني اسرائیل څه ته وایي؟ اسرائیل د یعقوب علیه السلام نوم. د یعقوب علیه السلام بچو ته بني اسرائیل وایي. پای کې یوسف علیه السلام او پای کې موسی علیه السلام او پای کې عیسی علیه السلام او پای کې داود علیه السلام او پای کې سلیمان. خو چې په نیمې پیغمبر دی د هغو زموږ په دې کې یو نه و. موږ ته څه وایي؟ بنو اسماعیل. د ابراهیم علیه السلام 2 زامنو. د ابراهیم علیه السلام 2 زامنو، یو اسماعیلو یو اسحاقو. د اسحاق علیه السلام زوی بیا یعقوبو. د یعقوب بل نوم اسرائیلو. د یعقوب علیه السلام هغه ډېر شی زامن چې یوسف علیه السلام هارونه 1400 که څو 11 11.
دا د هغې نسل دی، دې ته بني اسرائیل وایي. هغې 2000 کاله پیغمبران ټول پای کې راغلي، په دې کې زموږ په دې ګډو راغلی نو، په زموږ په دې کې یو پیغمبر راغلی دی او هغه د آخري پیغمبر و محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. نو بني اسرائیلو 2000 کاله تیر کړو، نو زما سره چې دی موږ 1400 کاله وشو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته د خپلو بنو اسماعیلو قصه نه کوي، اخو ناپوه ځکه هغوی سبق مبق نه ویل، هغې ته به امیان وي، امیین. او هغه خلق چې هغه بني اسرائیل ټایپ خلق چې هغه عالمانو دا دي چې وو، نو د هغې قصه راته کوي چې د هغې سیاست به چا کو، پیغمبرانو به کو. نو ګوره کلما هلک نبی خلفه نبی، چې یو نبی به وفات شو جو بل نبی به راغی. ٹھیک شو. نو وانه لا نبی بعدی، اوس زمونږ پیغمبر به هم سیاست کاو، اوس د هغه نه پس خو پیغمبر نشته. مونږ وایو که نه چې دا سره خاتم نو چې نه نو دا کار به ختم وي. نو وایي نه، تبلیغیان اکثر داسې وایي که نه، وایي نبوت ختم دی خو کار د نبوتو لا جاري دی. دا موږ تاسو چې ناست یو که نه، دا کار نبوت لا ناست یو، نبوت کار پیغمبر. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي، دا بخاري حدیث دی، وسیکونو خلفاء، زمانه پر وروستو به خلیفګانې. ټول الحمدلله وایي چې مونږ هغه خلیفګان دا مونږ چې دلته ناست یو که نه، دا مونږ د خپل خلافت ذمهواري پوره کوو. نو وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سیاست ته بدنام کو، بدنام او تا ته ګناه نشته، ځکه سیاست خو وایي دی ته چې په هغې کې ظلمي، فریبي، جوټي، لکه زمونږ دا سیاست چې دی. نو چې الیکشن نه مخکې یو شان خبرې کوه، په کنټینر چې ودرېږي یو شان خبره کوه، چې بیا کله حکومت ته وزیر اعظم ته بل شان خبرې کوه، بیا په فیسبوک باندې چې هغه ستا هغه زړه ته غرونه وښي، بیا هغه نه وښي، بیا وایي دا هغه نه دی، دا بل دی. نو چونکې سیاست دې ته وایي جو د دې وجې نه خلقو تېړه موړ دی، وایي دا خو هلکه خالص دغه ګپ دی یا دوکه ده. خو اصل سیاست چې دی هغه چې کوم پیغمبرانو کړه خو به دا نه که نه، دغه دوکې خو هغه نه کوي که نه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زمانه وروسته به نبی نه وي، نو تاسو به یې ناله کوئ موږ سیاست کوو، نو سیاست به څنګه کوې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم سیاست کړی او که نه څنګه یې کړی؟ ګوره سیاست دې ته چې ته حکومت غواړې، یو قسم د حکومت لپاره یا الیکشن کوي، یا خلقو ته وایي چې ماله ووټ راکړئ، یا خلقو ته وایي دا کار به داسې وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اول راغی که نه، اول چې راغی نو د نبوت دعوا یې وکړه. نو ما تا ته دوره پته نشته، د انګریزانو ته ښه پته، د انګریزانو یو مشر دی مایکل هارټ نومې دی، ډاکټر مایکل هارټ د امریکې دی. نو هغه یو کتاب ولیکو، هغې ته د 100 وایي. په هغې کتاب کې هغه ولیکل چې 100 کسانو چې د دنیا حالت بدل کړی دی، ما د هغې سلیکشن وکړو. په هغې کې د موسی علیه السلام دی، په هغې کې عیسی علیه السلام دی، په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، په هغې کې نیوټن دی، په هغې کې ګوربچوف دی، په هغې کې کارل مارکس دی. دا ټول نومونه هغه لیکلي. په دې کې ټول نه قیمتي سړی وایي څوک دی، په خپله ځان نه تپوس کوي، ځکه په دې کتاب کې به زه لیکم په ټاپ ټول نه مشر، نو هغه وایي په دې کې ټول نه قیمتي سړی چې دی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. دا کارل مارک دا دغه وایي ډاکټر مایکل هارټ وایي، دا د امریکې دی. دی وایي چې خلک ورته لکه ته خو عیسایي، ته لیونی شوی خو نه، عیسی علیه السلام دې ولې په ټاپ نه لګاو؟ بیا خو ته یهودي شي، عیسایان یهودیان یو بل ته نږدې دي. نو نیوټن به دې لګولی، هغه ښه ساینسدان دی، دا ټول ساینسي دا کړي، بیا به دې هغه لګولی. ته خو ایلاغه بلاغه رسول الله ولګاو. هغه وایي it is because he was equally successful in both secular field and ریلیجس فیلډ. دا واحد سړی دی چې په حجره کې هم کامیاب او په جومات کې هم کامیاب، دا هغه وایي. او بیا هغه د هغې مثال ورکوي، وایي تاسو دې ته سوچ وکړئ. دا خلک ډېر تکړه کن دي په ساینسي بنیاد، تاسو دې ته سوچ وکړئ. وایي په یو کلي کې یو سړی راپسې و چې زه پیغمبر یم، مخکې پیغمبر نه و، نو کلي مکې ته اشاره کوي، وایي صرف یوه ښځه ورسره ملګري کېږي. تاسو ته پته چا به څوک وه؟ ګوره مایکل هارټ ته را پته ده که نه، وایي ورسره کې وایي 2 واړه ورسره ملګري شو. زنده باد علي صاحب او دغه زید ابن حارثه. ٹھیک شو. ورپسې ون فرینډ، یو ملګری، یو دوست ملګری شو. ګوره دا مایکل هارټ وایي د دې 5 کسانو نه شی سټارټ شو. او اوس هغه چې کله اوس دغه د کوثر نیازي چې پوخه و تاسو ته یاد دي، په هغه ورځو کې هغه دا کتاب لیکلی و، اول کوثر نیازي رضی الله ویلی و. هغه ویلي وی چې ګوره اوس 1400 سال بعد یو نیم ایر به خلق دی د هغه ملګري، وی جوړ دومره موده دروغ، جوړ دومره موده زنده نشي پاتې کېدی. که هغه دروغ ویلی زه پیغمبر یم، دا په دروغ وین تر اوسه به دا دومره مخله یو نیم ارب خلق. بیا یو بله خبره کوي، وایي دا واحد شخصیت دی چې خلق خپل سر د هغه په سر ورکوي، وایي چې ما ووجنه خو د پیغمبر خلاف نه منم. دا مایکل هارټ وایي. په دنیا کې دا فرانس ته سره دا ګډې وډې ویلي که نه، تاسو شاید چې دا یې نه، ما خو چې کوم ځای لیدلي لیبیا والا نه دي، هغې دې چېر کړی چې په بینک کې دا خلق به یو بل نه 6 فوټه لرې ودرېږي که نه.
د ودرېدو ځایونه جوړ کړي، کوم جانماز راخ کړی، نو هغه یې د میکرون تصویرونه راخ کړي چې خلک پای د پاسه ودرېږي. د لیبیا والا دوره غوسه ده چې هغوی په بینک کې ځای په ځای چې اوس په بینک کې خلک په لینډ کې ودرېږي که نه، نو د میکرون په سر به ودرېږي. او کموډ یې راغستی د میکرون په سر یې الټه ایښی دی، د لیټرین دا کموډ نه دی. دا په ټوله دنیا کې دا د میکرون نه دا نفرت ولې دی؟ دا ځکه دی چې په رسول الله پسې هغې کارټون، وګوره د کارټون دې ټکي ته به ګورې که نه، خپل مشران چې رایت کې منور حسن صاحب زموږ یو مشر الله دې مغفرت نصیب کړي، د هغه اردو ډېره خوږه وه. تاسو سره راځو اکثر کراچۍ کې زموږ د هغه ډېر خوښ و لال دادا جی صاحب، هغه بل اوس تقریر کاوه که نه، زوړ تقریر چا خو یاره دوره خوږه اردو وه. وی کفر کا رویہ نہیں بدلا، پہلے وہ گن چورارتا ہوئی ہے تو سٹے کے ہوئی، پہلے وہ گن پھینکتے تھے اب کارٹون پھینکتے ہیں. کوڑا ہی پہلے وہ کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے اب کارٹون پھینکتے ہیں. لیکن مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار روان هغه پې دغه ارته و که نه، او اوس خو دا هغه کوړه ختم شو نو کارټون ورته وایي. چې سړی په دې پوهېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اول دا خبره راله نو هغوی وی چې خلقو وایي دا ته څه ګډې وډې وایي، نو سخته یې ورسره کوله. وی مذاکرات کو، جو ابو طالب په مشرۍ کې مذاکرات شروع شو، جو وفد دی، جو یو طرف ته رسول الله دی، بل طرف ته کفار وفد دی. مشري د چا سره؟ ابو جهل سره. اوس ګوره رسول الله ورته څه وایي؟ سیاست ته ګوره، وی تره کلمة واحدة تعطینها تملکون بها العرب. دا رسول الله وی. دا د سیاست ته اوس ګوره که نه، یوه خبره زه کوم، که چېرې دا خلق زما یوه خبره ومني، دا ټول عربي ومني، نو دې ته به دا فایده شي موږ چې دې ته کومه دغه کوو. وتدین لکم بها العجم، ټول عرب به ردي شي او عجم چې دي هغه به هم راشي ردي به شي. ان عجب نو دا عرب عجم چې راشي دا څه شو؟ حکومت نه شو، سیاست شو که نه. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي زه یوه کلمه وایم تاسو ته، که هغه کلمه تاسو ومنئ نو عرب او عجم بس تاسو د لاندې شي. نو مشري شوه که نه. ابو جهل خو یو، او دا ابو جهل چې و دی یو خو نر ډېر و، دومره نر و که نه چې کله یې واجه نو هغه سړي ته یې وی یاره دا سټ مې داسې ځای کټ کا چې په دې مړو کې اوچت ښکارم، لکه د مرګ نه پس هم هغه خپل لکه موږ څومره یېرېږو که نه، او هغه په دې برکت څومره مینو. او واحد سړی چې 1000 کسان ته د مکې نه روان کړي په مدینه حمله کې، موږ خو لکه اجتماع 10 کسه نشو بوی. او په 8 تاریخ زموږ جلسه د هغې له کسانو او ابو جهل مرګ له خلق راوستو. دا لیډرشپ شو که نه، لیډرشپ کوالټي وه پکې. نو هغه ابو جهل چې ورته دې وکتل وی ښه یوه کلمه وی 100 منو سړی وایه، نو چې هغه دا وی یقولو لا اله الا الله تفلحون. اوهو وی دا څه وایي؟ هغه ته وی اتريد یا محمد ان تجعل الالهه الها واحده ان الله لعجب. دا خو عجیبه خبر دی، دا خو ان هذا لعجب، دا خو عجیبه خبره ته کې تاسو وایي چې ټول خدایان دي نه یو خدای دی. مونږ وایو که نه دا باباګان کارونه کوي. یو سړی و چې پنج پیرې دی دی و چې باباګان څه نشي کولی، هغوی ویل دا دومره ونې چې پې ولاړې دي. نه بل وایي تا په پېښور کې ګوره قبرستان نه دی لیدلی، یاد دی مونږ چې په ویګن کې تلو په هغې هم ډېر شی ونیولی، ګونه خو څه دلیل نه دی. نو چې کله ستا خلاف څوک خبره وکړي که نه وایي چې یاره وایي چې دا خو ته عجیبه خبره کوې. زما دا مطلب دی چې سیاست هم رسول الله کړی و په دې لغه باندې چې کوي په ابتدا کې چې کوم مذاکرات دي دا سیاسي مذاکرات نه دي چې عرب عجم بس ستا ملګري شي. ښه بیا چې کله هغه باندې سخته راله رسول الله ته الله ورته چې هجرت وکړه په لارې چې تو نو څوک یې ملګری تاسو خو پته را که نه. ابوبکر صدیق دی ورسره که نه، ابوبکر صدیق ټول کار کوي او د 100 اوښانو انعام پسې مقرر شوی. او سراقه یو تکړه سړی دی، 100 اوښان یو اوښ به په سوی نن سبا 1 لاک نه هو په کمه نه که نه. نو 100 له چې ته په 2 لاکو کې ضرب ورکړې نو 100 کروړه شو، ډېر شو که نه. نو چې د هغې انعام د رسول الله دپاره یو سراقه غوندې سړی ورخلاصي او ورنږدې کېږي نو ډېر ډینجرس سفر نه دی. خو په دغې سفر کې هم چې کله سراقه نږدې شو وی جي ماله امن راکه، نو رسول الله ورته څه وایي سیاسي خبره ته وکړه. وی سراقه هغه ورځ را یاده که چې ستا په لاسو کې د ایران د بادشاه بنګړي. دا سیاسي خبره نه ده. داسې ورته نه وي چې ته جنت ته لاړ شې مزې کې، داسې ورته نه وي چې ته منځونه کې. موږ دې ته دین وایو که نه. سراقه ته هغه څه وی هغه ورځ وامه چې ستا په لاس کې د ایران د کسرا په هغه ورځو کې د بادشاه سره به بنګړی و چې ستا بنګړي. نو سراقه حیران شوی دی، یاره جي ما لیکلي نه راکوئ. نو ابوبکر اول کوله لیکلي چې کله حضرت عمر صاحب ایران فتح کو
دا رستم دی مستم دی ختم رستم پهلوان چې مونږ یاداو بنګړي رال په لاس سوراقه کاغذ راغستی چې سبق ورکړو رسول الله حضرت عمر صاحب له ورکړل او حضرت عمر صاحب د خدای شکر ادا کو وی خدای شکر دی چې کم سړي ځان ته وی چې زه د ځمکې دغه یم خدای یم خدای پاک د هغه نه بنګړي واغستله تا ته میلو شو دا بیا سیاسي خبره وه نو مطلب دا دی چې ولقد کان لکم فی رسول ته چاته سوای وایه وشو لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة د پیغمبر په ځای کې نه که ته سیاست کې که نه نو به د پیغمبر په طریقه کې ځکه تا ته وایي چې که ستا لپاره د رسول الله په ژوند کې دغه د اسوة حسنة ښایسته نمونې دي وایي چې مونږ خو دغه کوو سکول ته ځو مونږ پړهایي کوو نو څنګه به کوو ما ته خو نمونه پکار ده وی زه درته ښیم که نه وی رسول الله صلی الله ته چې لومبنۍ خبره کومه میلاو شوې وه څه تاسو ته یاد دي که نه اقرا سبق ووایه نو مطلب چې سبق به ویل غواړي دا ما ته چې سبق وایو د سکولونو ته ځو کالجونو ته ځو مدرسو ته ځو دا هغه دا اسوة حسنة وایو ځکه سبق ووایه ها بیا چې سبق وي نو یو بل ټکی پکې وي علم بالقلم مطلب چې یوازې سبق مه وایه نوټس هم لیکه ستا خپله کامپي پکار ده ستا خپل لیپټاپ پکار دی ستا خپل ریکارډ پکار دی ځکه لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة هغه ته ویلو علم بالقلم قلم به خامخا استعمالی بیا ورته څه وی علم الانسان ما لم یعلم چې کوم نه درځي هغه زده کوي نه ریسرچ وکړه پوخا خلک د ټي بي په علاج نه پوهېدو بیا د زیړي په علاج نه پوهېدو بیا ولا فقه نه ورتله دا ټول زده کړل او اوس چې کوم دی خلق له د کورونا چل نه ورځي اداب هم زده کړي مطلب چې ریسرچ کوه خدای پاک تعالی غوږونه دغه درکړي زده به یې کړي په سبق کې یو دا شو دویم دا چې کوم سبق وین بیا به بل چاته ښیې که نه نو یا ایها المدثر قم فانذر داسې نه چې سبق زده کوې کوره خلق وایي که نه پردی ملا ډېر قابل سړی دی خو خوم دی نو خبرې ترې نه راوځي تا له پکار دی چې ته سبق زده کړې او د غم خوا دی هر میټینګ چې دی هلته چې ځې سبق خلقو ته رسې بیا دا رسول او دا زده کول تا له به څه شی فایده درکوي نو غټه فایده چې درکوي نو بیا بل صورت نازل شو یا ایها المزمل دا نور راته ستاسو وایي د شپې پاسه تهجد کوه کم خلق چې د شپې پاسې تهجد کوي د هغو اعصاب مضبوطي سبق ښه ویلی شي خلقو دی دې وجې نه د 50 سال نه چې کوم عمر زیاتي او په دې اوږدو شپو کې هغه په 4 بجې نه پاسې تهجد نه کوي نو هغې اعصاب به کمزوري که ته خپل ایمان مضبوطول غواړې که نه ته د خیر کار کول غواړې ته زه په جماعت اسلامي کې یم حضرت جماعت اسلامي دعوت خلقو ته رسوم د اقامت دین کار کوم نو زه به درنه تپوس کوم چې تهجد له پاسې ته به وایي چې نه زه خو د سهار مونځ رانه کړی یو رکعت شوی کله نه نو وایي چې خدای پاک خو خپل پیغمبر ته چې قوم اللیل الا قلیلا دا کار به کول غواړي که نو بیا چې دا سبق هم دا مکي صورتونه دي نو په مکه کې کسان راجمع کړل سبق ورته خو تاسو ته پته چې اول کلاس کم ځای لګېدلی و د خدیجې به په کور کې د خدیجې به څه کور کوټګۍ به نه وه لوړمبني کسان دا 5 چې ما تاسو وي دا ډېرېدل ځکه چې چا ډېر کړو دا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه تکړه د خلقو سره ډیلینګ ډیرو جو خلقو ته بتا وینا به کول خلقو مسلمانېدل جو غاڼه شونه وږي سلويختو کس ته ورسېدل نو بیا د ابوبکر د حضرت خدیجې په کوټګۍ کې ځای نه نو بیا چېرته لاړل دارې ارقام ځان له بل ځای وغه دلته دغه سټارټ کو خول به ورته څه دا به ورته څه وي چې ټارګېټ ستاسو سره څه به زده کوئ د الله تعالی څه واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم خوفا وطمعا کنه کوم خلق چې خدای رابلی ان سبا او ماښام ذکر کوي دا په خلقو کې دا خوی پیدا کا چې خلق سارم خدای دی ماښام او بل چې کوم خلقو کوم خوینه د خدای نه دی خاصوي ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا کم سړی زما ذکر نه غافل دی هغو سره مه کښېنه پاسه مطلب چې بیلمازانو پکې نه وي ویل که زه ښه ستا ملګری یم او ووټ تاله در کوم او جنډه مې لګولی سبا په جلوس کې ځم خو په مانځه مې سمې نه راځي دا سره دا من اغفلنا قلبه عن ذکرنا دی دیو جن په خپلو ملګرو کې به دا خوی پیدا کړي چې یوازې زموږ اجتماع راتلل نه دي 5 وخته مونځ هم کول دي د ذکر نه بغیر نه کیږي ځکه الله خپل رسول ته ویلي چې څوک غافل نو کم خلق چې د سهار مانځله نه پاسي په کار دا په غافلو کې دي چې دا په غافلو کې دي کار صحیح نشي کولی دی ورته وویې دا چې دی مدینې ته لاړ په مدني صورتونه چې نازل شوي که نه اولنی صورت بقره دی دا اوږد صورت چې دی په دې کې د آدم علیه السلام په قصه کې څه ده هلته هم سبق دی وعلم آدم
اسما سبق وته نه خو الدم سبق ته کنه چې سبق یې زده کو او نمونه ورته نمونه څه ته وایي دا څه دې ته څه وایي ګیلاس وی دې ته څه وایي غړی وی دې ته څه وایي میز دا ورته خو ولي وکنه که دا نه نو زه به بیا تا ته سم چې ای بیا به دې څه وایم کنه ته به وایې چې ای ځکه نوم خوشتی نه نو ستن ته نه پېژنې دیوال ته نه پېژنې منبر دې ته ته ځکه نومونه خو نشته که نه نو نومونه ورته خدای وښول نو د نومونو په برکت څه چلو پرشتو ته یې څه وې ګوره اوس نو ګوره هلته په مدینه کې تعلیم ضروري شو په مدني صورتونو کې او په مکي صورتونو کې هم نو په مدینه کې اول کار یې څه وکړو چې جومات یې جوړ کړو نو دغه لپاره سبق دپاره چې کوم سکول یا مدرسه جوړ کړو د هغې نه څه نوم و اصحاب نه صوفې هغه دغه جوړه دړه چې په دې به خلق سبق وایي رسول الله ته سبق وایي نو یو خبره زما ستا لپاره شوه چې سبق به ویل غواړي نو سبق به وایي څنګه وایي وی نمبر 1 हर बात को 3 दफ़ा दोहरा देते ته چې سکول ته ځې اته چې مدرسې ته ځې اته امام خلقو ته سبق ښیې نو ولقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه د پیغمبر د ټیچنګ طریقه دا وه چې هر خبره 3 دفعہ دہراتے تھے بل الفاظ کو الگ الگ بولتے تھے اگر کوئی گننا چاہتا تو گن سکتا تھا نو کړ به نه کوې په کلاس کې چې خلک وایي چې پوه نه شو ځکه د پیغمبر طریقه دا ده چې الفاظ به یو به وایي لږ ساعت به صبر وکړي بیا به بل وایي چې خلق خو یې اوري چې واوري بل مثال دے کر سمجھاتے تھے مثال به ورکاو لکه په لارې روانو ودرې دا ګوره ډیمانسټریشن کوي هلته پیسکوری مردار پروت و نو حضرت څه وی ستاسو کې به څوک دا په 2 روپۍ والی دا اوس اګزامپل ورکوي که نه خلکو د خدای رسول یو خو مردار دی او یو خو پیسکوری دی دا به څوک والی نه هغه د دنیا قیمت د دې نه هم کم دی نو تب हम چې کله سبق وای که نه نو مثال به ورکې نو هاتون کې اشاروں سے لوگوں کو سمجھاتے تھے نو مومن د مومن روړ دی نه داسې کړه شبکه دا دواړه لاسونه په بل کړو دا د هاتون کې اشارې شوې که نه نو کبھی پریکٹیکلی عملی طور پر ڈیمانسٹریشن کرتے تھے وصلوا کما رأیتمونی اصلی په منبر ولاړو ښکته راکوشو رکوع وکړه سجده یې وکړه خلقو ته چلو خو ته به خلقو ته داسې ښې یو شو نو بیا به یې څه وې چې پله چې دی وکړو بیا کبھی کبھی ډایګرام بناتے تھے راته چې په بورډ باندې چاک راوالې او داسې ډایګرام وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم بورډ نه او چاک نه ستاسو په خیال پسې به کړې په ځمکه کېناست او شاګردان یې ځان ته کېنول انیغه کرښه یې راښکه او بیا یې داسې کږې وږې کرښې راښکې وی دا انیغه صراط مستقیم دی او دا کږې وږې کرښې چې دي دا د ګمراهۍ لارې دي کله بیا بل به یې چل کوه چې کم سړي به صحیح سبق جواب ورکو اس کی حوصله افزائی کرتے تھے د شپې راغې عبدالله ابن مسعود تلاوت کو رسول الله ته شاته ولاړ دی ډېر خوږ تلاوت او خوانې ولا ورکو سار چې ولیدو نو هغه ته یې لیلة البارحه بیګا د شپې تا ډېر خوږ تلاوت کو هغه هم وی یاره کو ماته پته وی چې رسول الله اوري ما به نورم خوږ کړی ګوره مطلب که حافظ صاحب خوږ مونځ وکړو او ښه قرت یې وکړو یا ترانه چا خوږه ووي یا چا خوږ نعت وي یا چا پریزنټیشن ورته وایي که نه یا چا ښه پریزنټیشن وکړو په کلاس کې نو پکار چې ته انکریج کړې ځکه رسول الله هغه انکریج کړی و که نه اگر کوئی غلطی کرتا تو اس پر دس په سپېړی هم نه دی وغلی الله خدای پسې هم نه در هغه چې ډبولی دی اوس پر شفقت فرماتے تھے نو یو سړي په جومات کې متیازې وکړې نو خلقو پسې ورپاسېدو نو حضرت یې اوس یې پرېږدی راپرېښي دي ځکه راپرېښې متیازې کنټرول کول ګوره ډېر ګران کار دی او خلق خو وایي چې وی وښیه وی ټکوی جومات یې خراب کو اقبال وی دا مسلمانان نه دي مسلمانان خو وایي نه پښتانه خو دي وایي دوی په جومات مرګ کوي او په خپله ورته منزله نه ځي وی که چا د جومات نه خښته وتښتوله نو شاید چې په لوسپیکر کې به اعلان وکړي چې یو کافر راغلی وجل غواړي خو که دا منزله چې دی بیا یو نه ځای نو چې کوم د کولو کار دی نه کوې او په خښته مرګ کې نو دا هغه به چې کله دغه چې کوو نو هغه چې متیازې کولې نو هغه چې کله متیازې خلاصې کړې نو بیا ورته وې دا جوماتونه دي دا پاکي په دې کې علم د الله ذکر کوي په دې کې علم متیازې نه کوي ښه دې ته وایي شفقت فرماتے تھے په مانځه خلق ولاړو پخوا او مانځه کې خلکو خبرې کولې تاسو به دا پته یې که چې سړی کله پرنجې وکړي نو څه وایي دا خو به درځي که نه الحمدلله بل له څه پکار چې اورې وایي یرحم جو هغه ووي هغه شو په مانځه کې ورته یرحمک الله نور ورته کتل په مانځه کې په خبرو پابندي لګېدلې وه نو دی ورته په مانځه کې ما ته ولې پټ پټ ګورئ دا صحابي دی په رسول الله پسې شاته مونځ کوي لکه تاسو ما ته ولې پټ پټ ګورئ حضرت چې مونځ وکړو نو ورته وی
ښه په شفقت سره غلطي وکړه که نه لکه اوس په کا چې و چې هلکه 20 لختې وخو که نه مې پخوا هغه خو ستاسو 15 لختې وخلو نه هغه 20 لختې ونه هغه ته دا مونځ دی په دې کې تسبیحي تحمیدي الله اکبري لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه ته استاد نو دا چلتی زده که وی چې زه خو یم خو زه مونږ په چوک کې دوکان دی زه خو دوکاندار یم وی هغه راته هم چل ښیي که نه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم د اول څه کار کړی دا خو به تا ته پته چې مدینې ته لاړ نو اولې د کور نه یې مخکې ځان له څه ځای جوړ کړی و جومات مسجد نبوي نه دی دی د ټول خپل ځان له کور نه و راخ کړی د ابو ایوب انصاري کره و چې لاس یې بر شو نو جومات یې جوړ کو ستا لپاره سري چې ته کله دې ځای ته څه وایې پخوا به د هغه د ډاکټر صاحب د کورونو ته یو نوم به تاسو وایي بای خان ته چې بای خان کې کور جوړ کړې نو اول به سوچ کوې چې جومات په کوم ځای په کار ده که نه چې ته د جومات سوچ وکړې نو چې ته شنی ته راشې نوم به سوچ کوې چې جومات به کوم ځای نو چې یو سړي بنګله جوړه کړه ویله که جومات یاره وی شته وي د پلانو شته هغه 3 میله لري دی ورته منزله نه ځي هسې ځان له تسلي ورکوي د پیغمبر طریقه څه شوه چې ته کور جوړې نه پکار چې کو مخکې ته نه جوړې چې وروسته خو جوړ کړې که نه ځکه چې هغه د کور نه مخکې جومات جوړ کړی د جومات نه پس تاسو باریان شئ چې ځان ته داسې رعایت کوي بیا به راته اسانه جومات چې کې به څه کوې لمونځ به پکې کوې که نه او تاسو ته پته ده په دین کې د مانځه نه پس بل څه شی دی د پیسو په لحاظ سره زکات نه دی دې ته صلات وایي دې بل ته څه وایي زکات به څوک ورکوي چې پیسې یې ورسره که نه پیسې به د چا سره چې څوک کاروبار کوي که نه چې کاروبار نه کوي هغه سره پیسې نه وي که نه نو رسول الله وسلم د جومات نه فورا بعد مخامخ بازار جوړ کو دا جومات چې وکړه د هغې نه مخ ولې د یهودو 4 بازارونه و 4 بازار او د یهودو په هغې کنټرول و رسول الله د هغه د کنټرول د ختمولو دپاره هلته یې بازار جوړ کو چې بازار یې جوړ کو نو یو سټریټیجي وکړه ټیکس یې پکې معاف کړو دا ټیکس معاف کول چې دا د پیغمبر د وخت نه دي چې دکاندارانو ته پته ولګي چې هلته خو فری دی خلک ملکڼ ته زور کوي که نه ملکڼ ټیکس فری دی جو دکانداران د هغه ورځو نه دا خوی دی جو د یهودو هغه بازار نه دی د هغې نه هغې شاپکیپر خپل دوکانونه دې خوا راوړل کعب ابن اشرف له غوسه ورله دی په ټینټ کې رخ کړی جو هغه د شپې ول د ټینټ رسۍ وشلولې یو رسول الله وسلم د هغې حل دا راویستو ویل لکه دا پورې میدان چې دی د مسجد نبي ته مخامخ میدان و وی په دې کې به زموږ بازاري کولاو چې دی د شلول نه اخلاص شي او الفاظ ګوره ترغیب ورکوي هذا سوقنا فلا ينقصو دا زموږ بازار دی دې ته نقصان مه ورکوئ بیا څه وایي الجالب الى سوقنا کالمجاهد فی سبیل الله زموږ بازار ته چې څوک راځي سودا پکې خرڅي سودا اخلي دا داسې دی لکه چې مجاهدي په لارې د الله کې جهاد چې کوي خو چې صحابو ته دا ووایي بازار ډیولپ شو خلق راغې نو بیا ورته څه وي تاسو بازار به ډیولپ مونږ وایو که نه مونږ په چوک کې دوکان نه دي تا ته چې چل خیم که نه وی اللهم بارک لامتی فی بکورها خدایا چې څوک سهار وختي خپل دوکان کولاوي نو کار والا برکتي کې دا په 10 بجې 12 بجې چې ته دوکان کولاوې که نه دې کې به برکت نه وي دا چې د مانځه نه پسې ته کولاوې دې به ته خوند وینې بیا څه وایي خپل بازار به پاک ساتئ نو وایي اتقوا اللعانین د دوو لعنتیانو نه ځان ساتئ وی دا څوک دی وی چې په لارې کې ګن ارتاوي یا په سوري ګن ارتاوي نو بازار کې خو لار ومي او سوری مي دلته به ګن نه ارتاوي مونږ به څه چل کوو چې لکه اوس پر کې پخوا به یوې کوله یو ونه به وچه تاسو ته یاد دي یو په دې دغه کې شنې کې دا یو شنې ونه وه نور به نو چې بمپوخې نه یو واده وړ نو لکه په ټوله لار یو خس ونه نه وه ټول غارمو نو د ونې د لاندې زمیندار چې به یې وکړه نو هغه له به بیا شوملې د جوارو ډوډۍ راوړو د هغې د لاندې به کېناست چې تا هلته اودس مات کې وایي خدای دې خوار کړه چې دا چا کړي نو رسول الله مخکې چې په سوري به چېرته نه کوئ دا چل او په لاندې ګوره بازار به تاسو پاک هم ساتئ نو بیا ورته څه وایي بیا چې تاسو بازار ته لاړ شئ ډېره یو اسانه کلمه ده دا زده کړئ اګر زما نه خوار به خیری وایي څوک چې بازار ته لاړ او دا کلمه وی لا اله الا الله وحده لا شریک له دا ما سره وایي له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر دا چې چا یوه پیره ووي خدای به ورله 10 لکه نیکۍ ولیکي 10 لکه بدۍ به ورته معاف کي 10 لکه درجې به اوچتې کي او په جنت کې ولې یو کور ورکړي د دوکاندارانو دپاره ګوره څومره چانس دی چې ته بازار ته لاړ شي نو په کار چې یو دا ووایي یو دا چې وختي لاړ شي یو دا چې هغه ځای صفا ساتي او بل دا چې په 2 څیزونو پابندي ده یو به غش نه کوي من غش فلیس منا چې لکه ته لامدا وچ یو ځای کې او یو به هلته کې تطفیف نه کوي ویل للمطففین چې د ورکړو تله دی یو یو د اغستو دی بلی او بیا د بازار په حواله یو ډېره خوږه خبره ده
رسول الله دعا کړې ده رحم الله عبدا زما پاغې بنده الله دې پاغې بنده باندې رحم وکړي سمحا اذا باع کله چې خرڅوي نوم دریادیلی مظاهره کوي سمحا اذا اشترا کله چې اخلي نو د دریادیلی مظاهره کوي سمحا اذا اقتضا کله چې د خپلو پیسو مطالبه کوي نوم د دریادیلی مظاهره کوي. اوس یو سړي ته یو شی ورکې خرڅې او هلکه دا په 110 روپۍ دی هغه وایي نه که 10 روپۍ خو را سره نشته نو سمحا ورته ووایې زه دا 100 راکړه او دا 10 په بیا شي یا زه به دا سره که هغه 90 روپۍ غواړي ماتې ورسره نه وي ته ورته دا ستا سره پاتې شي بیا به یې نه والم خو که ته وایې نه چې ماله به یې را پیدا کړې نو تم سخت او هغه هم سخت دی نو دا بیا د هغې دعا مستحق نه که ته وایې چې زه دعا مستحق شم نو په اخیستو کې به هم د دریادیلی مظاهره کې په ورکولو کې هم دریادیلی مظاهره کې که چاته دې پیسې نو ته ورته داسې مه وایې چې هلکه زما پیسې راکړې که نه که نه یې راکړې نو چې خوښ دې شم دې په ځای ورته ویې که زما هغې پیسو ته ضرورت دی که دې راکړه او یاره صبر راته وکړه تنخوا مې لا نه ده اخیستې او چې کوم دی هغه دغه هم چې راوځي جو پیسې د درنګ راوځي جو تاله به یې درکړم وایي زه ښه خدای پاک دې راوباسي. دا درې خبرې چې په چا کې دا چا مستحق دی د پیغمبر د دعا مستحق دی. کومه دعا ده رحم الله عبدا بیا به کور دا وشو یو بازار ته لاړ شو او ټیچینګ ته لاړ شو نو بیا څه پاتې شو وی کور هغه سړی دی چې کور د پاره ښیي خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی زه د خپل کور ول د پاره ښیم. یو سړی بار ډېر زیات ښه دی حاتم تایي دی خو کور نه دی وی چې پیسه را سره وي کوم ځای ولګوم وی په ځان وی اوس یې په کوم ځای وي چې یو را سره بله ده وی کوم ځای ولګوم په خپله ښځه وی یو را سره بله ده وی کوم ځای ولګوم وی په خپل بچي وی یو را سره بله ده وی په خپل نوکر وی چې بله ده سره یې نه وي ته پې نور پوه شوې کرونولوجیکل آرډر دی لاول ستا ذات بیا ستا بچي او بیا ستا نوکر او بیا ستا رشته دار نه ته اوس بار خاتم تایي په چوک کې پارچا تیکې خورې او کور چې کوم دی ټماټر نه چونګلی پوخ کړي نو ښه سړی خو نه یې که نه چې هغه نه ماښام تپوس کوي چېرې ته خو ټماټر خو تا را نه وړو نو ته ورته بیا بېکاره لوښی ته ورته په بې ټماټر یې پوخ کړي بې ټماټر ونګولې نو د کور ټول خلق وي یاره کور دی په خپله فخر کوي وایي زه چې سهار د کوره وځم که نه هغه ماسخوتن راځم نو کور په سترګو نه وي لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه وایي د خدای د رسول څو ټبرې وي تاسو ته پته ده که 9 وی ته 9 ایټ ا ټایم وي نو 9 ښځې ساتل یو ځای هر مازدیګر نه پاس به د ټولو ښځو دغه ته تو بریف ویزټس ورته وایي یوې ته به یې ته څنګه بل ته به یې ته څنګه بلې ته به یې ته څنګه او ټولو به ورته وایي بارک الله او خدای دې خوشحاله کړه او خپل ګپ شپ پې ولګاو او بیا به هغې خپلې کمرې ته چې په کومې سره به شپه وه هغې سره به کېناست دی چې به په کومه کمره کې به شپه وه کوټګۍ ورته لفظ ته ویلی شي نا ټولې به هغې کوټګۍ ته راجمع شوې او خوږې خبرې به یې وکړې بیا به جدا شوې او هغه چې کومې سره هغې سره پاتې شو چې را ننوتو به نو به چې بار به پریشانه و ځکه به پریشانه و چې دین په دنیا قایمې او د دین غلبه غواړې نو خامخا به ګران کاري او چا ورته وي چې د خدای رسول ته خو زر بوډا شوې هغه پلاني صورت بوډا کړم خو چې دننه به راغې نو په راتله سره به بلکل تازه و خپلې ټبر ته حضرت عایشې به یې ته به وي چې یا حمیرا یعنی بار 1000 دننه ریلیکس مونږ سوی دا مذهبي خلق بار ټیک ټاک یو کور ته چې راشي شونډ وران نیولی نو هغه ښځې یو بل ته ویله چې بابا بیا خفه دی نه وایي خبر نه یم په جومات کې هم ټیک و په حجره کې هم ټیک و او کور یې طبیعت خراب دی مونږ داسې یو جبکې د هغه بار طبیعت خراب او کور خوشحاله و او ډېر ښکلي ګپونه به یې لګول لکه یو ځای ناست دي که نو سوده رضی الله عنها د رسول الله وسلم ټبر ده دا موږ ځکه زده کوو چې موږ ته خدای ویلی دي چې ولقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه وی چې ته کور ته ځې نو څه به کوې سلام باچې که هغه وعلیکم سلام وي نه دي وایي وایي چې چا کور ته لاړ او سلام یې واچو نو وایي خدای پاک به د حفاظت ضمانت والي که ته وایي چې د خدای په حفاظت کې شم نو په کور سلام اچوه دا ښځې یو پیره به نه وي بله چې اخر به درته وعلیکم سلام وایي نو چې کور ته راغی نو سوده رضی الله عنها ده عایشه رضی الله عنها ده نو دی به په یو بل سوت کوه نو عایشې رضی الله عنها ده د کرکڼو نه چې موږ شی پخوه تاسو له درځي ټک سور چې به و ډېر تریو به ذخیره زخره که زیره د زال په شانتي و که نه ما ته یاد ډېر تریو به مو وکړې که نه او دغه نو دغه هغه زوحه عایشې به زوحه پخ کړې ده جو راوړه جو اوس رسول الله ناست دی جو سودا ته وایي واله هم وخورتې جو سودا نالي هغې وایي زما طبیعت خراب
نو عایشه به راواغسم په مخ پورې ولو مګله. اوس رسول الله ته خاندي. نو رسول الله د هغې زوخې نه لږ راواغستم د سودا په لاس پورې ومږو وایي د عایشې په دې مخ پورې ته ومږه. په دې کې ور وټکېد. وی څوک دی؟ وی عمر دی. نو رسول الله وی عمر زورور دی، زر زر دا مخونه پاک کړئ، اوس به راته وقارېږي. نو حضرت عایشې به یې چېرته د رسول الله ته چېرته سخته خبره کوله. نو عمر د عایشې به نه دی د عمر صاحب لور چې وه کوم حفصه وه غالبا. نو رسول الله هغه بلکې عایشې به یې باندې نو ابوبکر پرې لاس اوچت کړو، خپله لور وخي. نو رسول الله ته یې مکه. نو عایشې ته وایي څنګه بچ مې کړی دی که نه. دا د خدای د پیغمبر د خپلې ټبرو سره دا دی. عایشې ته وایي دواړه یاره منډه نه وو. وایي زه جو. نو خو جو عرض ځای به چې منډې والی جو عایشې به ګټلې جو بیا بله پیره جو رسول الله بیله او هغه ګټه. نو حضرت ورته وی لاول عایشې ګټلې او بیا ترې رسول الله وګټله. نو حضرت ورته وی ذاک بذاک بدل خلاص شو. خو خدیجې به یې چېرته نه ویلي چې منډه و، ځکه چې د هغې عمر زیات و، دا وړه وه او هغه بوډۍ هغه مشره وه. نو لکه په دې کې چې خیرکم لاهله، د دې وجې نه په کور ته په د کور سنت دا دي چې ته به د کور وي چې خپلې بچو له به څه ورکوې، وي چې څه اغوندې، وي چې څه خورې. ما هغه یو حدیث بچي ته وی نو ما هېر که د پلاني په شان نه شي ولې ما هغه ټوله ورځ بار تیکې خوري. دا بعضې خلک بلکې وایي، بلکې اوس هم زموږ دا مشران وایي، دا ښځې دغه وایي چې دا لږ چېرته کور ډوډۍ نه خوري. زموږ هلکان اوس کور ډوډۍ نه خوري. دا چې ستاسو دا خیبر والا چې کولاو شوی دا ټول کلی هلته ډوډۍ خوري. نو چې ته هلته ډوډۍ خورې نو دا غریبه دلته کې څه خوري؟ نه که هغه دا خوري خو ټیک ده، خو که نه خوري نو لقد لکان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. پیغمبر خو چې ته څه خورې نو په هغې خورې، نو که هغې له دې هغه دغه راوړي هغه تیکې راوړي خو ټیک ده، خو که دې نه یې راوړي نو ته خو په اسوه حسنه کې نه شوې، کور خو دې غرق شو که نه. د دې وجې نه زما ستا دپاره دا دغه دی چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. ته به کور هم په هغې طریقه چلې او ته به بازار هغه ته ما ووې، او ته به سکول او کالج هم په هغې طریقه چلې. او بیا دا چې ستا رسم رواج هغه په کار دی. رسم رواج چې ستا الټه شي که نه بیا به ته برکت لري شي. دې وجې نه دوه څیزونه په خاده کې دوه څیزونه په شریعت کې بلکل نشته، یو جنج او یو جهیز. او ټول غریبانو خلق د دې نه دې پوزېله دي وایي د لور واده خو د دریو زامنو برابر شو، دا وله کول غواړي، دا وله کول غواړي، دا وله کول غواړي. وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو لوڼه وې، تاسو باریان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 4 لوڼه وې، زینب رضی الله تعالی عنها، رقیه، ام کلثوم او اخر کې فاطمه. فاطمه خو رضی الله عنها خو رستی ده، لیکن دا زینب چې ده که نه دا چې کوم سړي ته غوښته دا د حضرت عایشې دا اوس نبوت نه شروع شوی. نو دا لږه دلچسپه نه دا خبره واورئ. نو زینب د هغه مشره لور ده. نو ابوالعاص د هغې خوریی دی. حاله دا حاله چې وه دا خدیجه به باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر مینو. نو خدیجه به خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر امداد کړی، بیا وفات شوه. هغه عام الحزن چې موږ په سکولونو کې وې چې هم ابوطالب وفات شو، نو حضرت پسې ډېر خفه و. نو هر وخت به د خدیجې ذکر کوه نو د ښځو خو هغه الفاظ یې که نه عایشې ورته وې یو خو دغه بوډۍ ته نه هېرې. هغه ورته عایشې ډېره ترخه خبره دې وکړه، ما د هغې نه بچي خدای را کړي وو، د نور نه بچي نه وو، ما له خدای د هغې نه بچي را کړي وو، ما له هغې چې په هغې وخت کې امداد را کړی چې زما څوک نه و، ما له په هغې وخت کې کار برابر کړی چې څوک زما د کار نه و. نو کله چې به د خدیجې په حواله څه خبره راله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ډېر ایکټیو و، لکه چې شی به اعلان کو به دا د خدیجې پلاني له اوسئ. په هغه ورځو کې خو څوک خو پیسکورې مسکورې چې حلال کې نو د هغه سود به یې کوه. نو د هغې خور و حاله نو یو پیره د خدیجې د وفات نه پس راله، وایي حضرت ډېر خوشحاله شو، وایي چې اللهم حاله اللهم حاله الی حاله راله حاله راله. دا د مینې هغه اظهار دی. د دې حالې زوی دی د هغه ابوالعاص نومې دی. نو هغه په رسول الله پسې تللی د دې دغه نه مخکې نبوت لا نه دی راغلی. نو او رسول الله ته وایي انی اريد ان انهک بنتک الکبیره یا بنتک الکبرى، ستا مشره لور چې ده هغې سره زه نکاح کول غواړم. ګوره په خپله ورته وایي دا د نبوت نه مخکې ته ورته د جهالت وخت ویلی شی دغه. نو حضرت ورته وایي زه به لا زه خو نشم کولی حتی استأذنه حتی استحزنها، چې د هغې نه اجازت والمه تپوس وکړمه جو بیا به کوو. د دې نه پته ولګېده چې لکه د لور نه به تپوس کوې چې ته خوشحاله یې که نه. یو هغه به وشو هغه نکاح چې واده وشو د زینب لاړه ابوالعاص له، دواړه اوس د کفر حالت دی. نو دا خلق دا دغه چې ابوالعاص دی یو خو مالدار و یو شریف و،
عزتمن سړی وي. د سلو اوښانو قافله به یې روانه وه او د هر اوښ سره به 2 نوکران وو. نو 200 نوکران شو که نه په هغه ورځو کې. او دی دغه و ډیسنټ سړی نو چې دی اوس بار ته تللی دی خو به سفر باندې تلل که نه کله یمن ته کله دغه ته چې ډېره موده پس راغلی دی. جو زینب ورته وی ابشر مبارک شه زما پلار نبي شوی دی مور مې ایمان راوړی دی او د دې 2 بچي ته شو دی. یو بچي نه علي نوم و د بل نه امامه د لور نه نوم او علي او ابوبکر ایمان راوړی دی او زما خویندو ایمان راوړی دی. دلته ابولاس ورته وایي یاره زه خو نشم راوړی خلق بوجي د ښځې دپاره خپل دین پرېښود. په دغه وخت کې لکه ایمان خو اوس راوړی دی خو لکه د کفارو د مسلمانانو د جدا کېدو له اډر نه راغلی. نو دا ښځه خاوند خو یو ځای دي. نو په دې کې حضرت هجرت کوي. نو حضرت هجرت وکړو نو زینب د خپل خاوند سره په کفر کې پاتې شوه، د کفر په علاقه کې. وی زی به دی به چا ورته وی د ابولاس ته چېره ته ایمان نه راوړې او هغه د پیغمبرۍ دعوه کړې نه لور ورته ورپرېږده که نه. دا 2 لوڼه چې د ابولهب زامنو له ورکړې وې. نو ابولهب خو تیز و نو دا زامن هم تیز و. نو هغې زامن یې رالل نو رسول الله ته ستا لوڼه موږ تا ته پرېښودې. دا 2 لوڼه بیا عثمان صاحب له ورکړې ذوالنورین چې ورته وایي. هغه چې یو د رسول الله په مخ مبارک باندې توقاڼې توکړې. خدای پاک هغه توقاڼې د رسول الله مبارک مخ ته ونه رسولې. ګوره دا فرق دی د اخلاقو. یو طرف ته ابوالعاص دی ډیسنټ، بل طرف ته ابولهب بچي دي بدخویه بدعمله دي. نو چې هغه پې دغه توقاڼې دغه کړې نو هلته کې هغې رسول الله د خولې نه خیرې وختې اللهم سلط علیه کلب من کلابک. خدای د خپلو سپو نه پې یو سپی مسلط کې. ابولهب ته پته ولګېده وی یار دا خو غلطې نه ځي. جو چې کله به یې زامن په قافله کې تلل جو قافلې ته به یې وې به زما د عزیز خیال ساتئ محمد ورته خیرې کړي. حجوري شاه یو ځای چېرته شام ته تلي وو هلته کې دی په منځ کې هغه سملولی وو خو د شپې یو لیوه راغی او دا ټول خلق یې پرېښود هغه یې مات کړو هغه خیرې قبولې شوې. زینب والا چې دی ابوالعاص هغه وی چې زه خو نه پرېږدم زما خپله ښځه ده زموږ د یو بل سره خوشحاله یو. رسول الله هجرت وکړو. چې هجرت وکړو جنګ بدر 2 کاله پس راغی. دی په هغه جو اعلان شوی چې ټول به ځو. پوها شریعت والا جلوس ته کوی تاسو تللی وای که نه نو موږ ټول تللي زموږ د کلي دا خلق تلل نو هلته چې هغه وال وخوړل نو زخمیان تو هسپتال ته رالل. میر نواب استاد دي ته ما تاسو هلکه ولې تلئ زمونږ نېشنلیان پکې تلل. ما هلکه تاسو خو یو طرف ته نېشنلیت غواړئ بل طرف ته شریعت غواړئ. مړه خو یې جرګه شوې وه او یې دي نه قلارېدل چې ځو. جو ټول تللي وو هغه باباجي کنډه والا واقعه چې وشوه نو داسې د جنګ بدر دام جرګه شوې وه چې ټول به ځو. نو رسول الله صلی تره پکې هم تللی و او عباس حالانکې په رسول الله ډېر مین و او بل طرف ته پکې دا دغه هم تللی و ابوالعاص د زینب دا چې هلته کې خو یاره د زینب ډېره خوږه دوا کړې چې دا خاوند یې ته وایي خدای پاکه په هغه ورځ رامولې که زما پلار مړ شي نو زه به یتیمه شم. رسول الله دا غاړې جنګېږي که زما خاوند مړ شي نو بچي به مې یتیمانان شي. خدای ما خو د هغه ورځې نه وساتې او هغه دوا یې قبوله شوه. دغه ابوالعاص هلته کې قیدي شو او دغه نه شو دا مړ نه شو چې قیدي شو. رسول الله چې ورته وکتل دی په دې جوماتونو کې تړلي وو بیا هغه 80 قیدیان وو که نه نو حضرت ورته وی زه تا ته د سخرګنۍ پیغور نه در کوم. د زینب د خاوند ته وایي چې یاره ته زه ستاسو ښه رومه نو زما خلاف ته راتلې زه تا ته چېرته داسې نه وم. وی تاسو کې چې کوم کسان پړنه لیکنه کولی شي هغه د موږ ته پړهایي وکړئ. دې نه پته لګي چې ساینس ټیکنالوژي فزیکس کیمسټري دا ویل غواړي ځکه رسول الله چې د مکې کافرو ته وایي چې زموږ بچو ته پړهایي وکړئ نو له قرآن حدیث ورته وایي کافرو ته چې ته وایې خو ABCD به و د هغې ځای که نه. پیغمبر وایي موږ به تاسو فري کړو خو زموږ وړو ته سبق ووایه. ګوره د سیرت نه به ته پیدا لې بیا په خپله کې نو چې سبق ورته وایي نو خو کمپیوټر به ورته خو د هغې زمانې که نه څه قرآن حدیث خو نه و په هغې هغوی له خو هغه نه ورتلل. نو دغه ابوالعاص له به جو سبق هم نه ورته چې نه که څوک جرمانه ورکوي جرمانه ورکوي. نو ابوالعاص وایي زما سره خو څه شتی نه خو د کور نه به سره وغواړم. مدینه مکه کې خو به خلق راته وایي چې زینب له راغلی جو هغې خپل امیل له ایستلی چې دا اوسه چې امیل یې راوسته رسول الله ورته وکړه اوهو وایي دا خو د خدیجې و دا د مور د خپلې لور له ورکړی د رسول الله په سترګو کې وښې رالې صحابو ته یې هیره که دا تاسو واپس کوئ ما ته یې خدیجه را یاده کړه. صحابه وایي د خدای رسول چې ته وایې ابوالعاص ته وی که په ما باندې وحی شوې ده چې تاسو ښځې خاوندان چې کافران یو بل نه جدا کوي ته زموږ فري کړې خپل دغه دیواله د میل اوسه
خو زینب موږ له راولېږه. وایي دی دومره ښه سړی و که نه، دې ته ډیسنټ وایي چې دی هلته لاړ شو رها شو. نو هلته چې خلک خوشحاله شو چې ځکه خیر دغه راغی ابولاس راغی، هغه وی یاره ته به ځې ښځې ته یې وی یہ سن کر گھر پہ سناٹا چا گیا چې دا لاړه شي نو کور روان نه شو. خو وی چې نه ما د رسول الله سره وعده کړې ده او بس زما ستا چې څو پورې زه د کفر په حالت کې ما ته د ایمان په حالت کې نو ته به ځې. زینب جو راولېږله، وفتونه به تلل جو هغې سره راله، دی یوازې پاتې شو. اوس مسلمانان تکړه شوي دي، جنگ خندق چې وشو دی بیا تیز شو یا د حدیبیه وشوه، نو دا کفار چې به تلل دی به چېړل. دا کفار یو قافله روان ده، مسلمانانو پې حمله وکړه، په دې کې دا ابولاس و، ځکه دی خو تاجر و. نو چې څوک یې وخل جو یې ووخل، چې څوک یې نیولی یې ونیوله، خلقو نه یې پیسې سامان واغست، زمونږ خلاف یې تاسو استعمالوئ. دې نه پته لګي که نه چې ایکټیو به اوسې، داسې سر به ښکته نه وړې. نو چې ابولاس وتښتېد، د زینب کور ورته معلوم مدینې ته تللی، د خپلې ښځې کره تللی، رسول الله د لور کره. زینب چې لیدلی د کفر په حالت کې چې ابولاس راغی، نو سهار وختي دله خو جو پناه ورکړې ده او دا اعلاني چې زمونږ په مسلمانانو کې چا پناه ورکړه دا به د ټولو پناه وي، که غریب سړي پناه ورکړه هم به دا د ټول امت ته طرف نه پناه وي. بیا ابولاس چې دننه رانوتی، زینب سهار جومات ته تللی ده مسجد نبوي ته، او اعلان کړی انا زینب بنت محمد، زه زینب یم د محمد لور یم. ابولاس بیګا راغلی، ما وله پناه ورکړې چې تاسو وله پناه ورکړئ. بس دا اعلان وکړو په نسواني اواز کې. حضرت سلام وګرځاو، صحابو ته وی تاسو واورېدو دا اعلان؟ هغوی وی او وی زه درته قسم خورم، حضرت ورته وی چې ما ته تر اوسه پورې پته نه وه چې داسې چل شوی، بیګا به دا چل شوی. خو زمونږ اصول دا دي چې زمونږ کمزوری سړی هم پناه ورکړي نو ټولو به وله پناه ورکوو. چونکې زینب اوس پناه ورکړې ده، نو تاسو د ده نه که څه اخیستي ورته واپس کئ او دی به زموږ په پناه کي. او ابولاس ته ویې زما د لور کره ته اوسې، خو دا ستا دپاره حلاله نه ده تر څو پورې چې تا کلمه نه ویلي، یعنې دا ستا ښځه نه شي کېدی. هغه وی ښه جي شریف سړی و. بیا وله خپل سامان واپس ورکو، ورته ویې کلمه نه وای. وی حضرت دوکه نشم کولی، ځکه چې ما سره د خلقو امانتونه دي، دا مکې ته اوسم بیا پې سوچ وکړم. چې کله مکې ته ووړل، وی هلته اعلان وکړو چې زه مسلمان شوی ما کلمه ویلې، صرف تاسو سامان مې را رساو، زه واپس مدینې ته ځم. او د زینب هغه وران کور بیا آباد شو. د دې وجې نه وایي چې خیرکم خیرکم لاهله، تاسو به په خپلو کورونو دپاره ښه. نو زما دپاره، زما ستا دپاره د کور په حواله باندې دا دي چې د کور د خپلو خلقو به د ټول نه زیات خیال ساتې. دې وجې نه وایي ستا بچي دي نو مرو اولادکم بصلاة وهم ابناء 7 سنین، چې پریکټیکل به کوي چې د 7 کالو ځان سره به پاسې منزله به یې راوړې، جومات ته به راځي، که خلق قاري کې چې واړه مه راولئ وایي به ما ته پیغمبر ویلي چې مونځ به ته وکئ.